عزیزانو دعا ډېر ښه شی او هغه دعا ډېر ښه شی دی چې ته نه او تا پسې پشي شازه وکړم ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي که نه دا پیرانو میرانو له چې ورشي صاحب دوانه به مې نه وباسي موټې والا ګرم کې نه یا الله داسې اکو بکو دي چې ته نه خبرم نه او زه تا پسې پشي شا دعا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو صحابي راغی وی عمرې ته روان یم دعا راته وکړه هغه دعا به درته وکړم انشاءالله چې ته لاړ شي خو ورته وایي یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رورګوټیا چې هلته ما دعا نه هېر نه کړي هلته ما د پاره هم دعا وکړه عمر فاروق دعا ډېر ښه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوئ علماء لیکلی دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبوله ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي لاس اوچتی او که نه اوچتی یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وی د جمعې په ورځ یو خطبه وی او کینی او بلې تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلوي ټونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرېوتو پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هره دعا ورسره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلوي نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټوله ورځ په دعاګانو تېروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوة التامة اذان نرست دا دعا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا پیغمبر فرمایلی دی چې د اذان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج زما په خبره پوهېږي نو زه او تا د احتیاج نه بار خو نه یو کړی مونږ خو 24 ګنټې خدای ته محتاج 24 تاسو خیال راکړئ که تاسو خیال وکړئ زمونږ دې ملک کې جګړې دي صاحبه مانځه نه وروستو دوا شته او نشته او کوه او مه کوه او که نه یو ورځ دلته یو طالب ماته وی یاره تقریر خو دې ډېر ښه وکړو خو دا سنتو نه وروستو دې چې دوا وکړه نو دغه لږه ښه نه وه زه هلته ستړی یم یو چې دا مونځ وشي دلته ما نه مسلو تپوس وکړي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شوي ما ورته ویل بچیه داسې چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې که ستا ورته حاجت نه وي مې کوه نو خو ما مه تنګوه که ستا ضرورت خدای ته نه وي که نه مې کوه نو بس چار دی خی اوچت پاسې دولاب سنتو نه رستو دوا عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندوستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچې او د مفتی کفایت الله علم په بله تله کې واچې نو دا به پې دروند شي د دومره لوی علم خاوند هغه لیکلي دي چې سنتو نه رستو دوا
که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهېږي؟ مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شوه، کار دی او ځان له دعا وکړه او تخته. که لازمه ملا نه ګڼه، یو خدا چې ملا دعا ونه کړه او تې د دې ځای نه نیسي کافره، مانځه نه وروسته دې دعا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی. بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه یې کوي، چې د قوم د لاسه پې فرض او واجب ګڼي. او که ملا آزاد و زه آزاد یم. ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ؟ څه ټیپر هم په ما خرڅ کړي دي؟ خیال هم راغی دي؟ صحیح خپل کار کوئ. چې لازم یې نه ګڼي نو مفتي کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي، بس جګړه ختمه شوه. زما په دې خبره پوهېږئ؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي. زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو، د ائمه او تابع خلق یو.